عمر رضی الله تعالی عنہ باندې د ځنکدن خوله راماته شوه. نو چې کله به د ځنکدن سخته شروع شوه، زوی ته وایي ما د کټ نه کوز که ځمکه باندې مې سمله وه، ما ځمکې ته کوز که. بچی ورته وایي بابا ولې دې په ځمکه باندې سملوم؟ وایي بچی چې ما درته وایي چې ما ځمکې ته کوز کړم، ما په ځمکه سمله وه که نه. زه دا غواړم چې زه د مدینې په خاورو کې خپل مخ راوړم، خپل مخ په خاورو کې ریګړه کړم او نبي علیه الصلاة وسلام له داسې په وینو کې سور لاړ شم. زوی په ځمکه سمله و، عمر خپل مخ په خاورو کې کېښودو، خپل مخ په خاورو کې کېښودو او په ژړا شو. علي رضی الله تعالی عنہ ولرالي وی عمر د مرګ نه ویرېدی چې جاړي، عمر د مرګ نه ویرېدی چې جاړي. عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مرګ نه نه یېرېږم، خو د مسلمانانو خلیفه پاتې شوم او جاړم په دې چې الله رانه د دې مسلمانانو تپوس وکړي، زه به څه جواب ورکوم، زه به څه جواب ورکوم. هغه خلیفة المؤمنین چې د مسلمانانو بادشاه دی، په کپړو کې څو ټاکۍ به لګېدلې وي، 14 ټاکۍ به په کپړو کې لګېدلې وي، 14 ټاکۍ. هغه وایي زما سره دا غم دی چې الله رانه د دوی تپوس وکړي، نو زه به څه جواب ورکوم. عمر چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي و د عرفات په میدان کې په لکاو صحابو په مخ کې وی کو زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی نو هغه عمر و، زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی به څوک و؟ عمر و. نبی علیه الصلاة والسلام ورته په ژوند باندې ځای ورکړو، وی عمر ته جنتي او د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو چې یو ښی لاس مې به د ابوبکر کې وي، ښی لاس به زما ابوبکر نیولی او چپ لاس به زما عمر نیولی، په میدان محشر کې به موږ داسې ملګري پاسو. دا یې ورته په ژوند دا خبرې کړې وي، خو بیا هم عمر جاړي وایي زه به الله له څه جواب ورکوم، بیا هم جاړي وایي زه به الله له څه جواب ورکوم. کله چې روح ورکو وفات شو، صحابو جنازه راواغسته، رالو د عایشې بیبي کوټې خواله بار یې کټ کېښودو، عبدالله ابن عمر را مخکې شو، په ژړا شو، وی مور بیبي عایشې زما پلار راغله د اجازت غواړي د نبي علیه الصلاة والسلام په خوا کې د آرام، ته ورته اجازت ورکوې او که نه ورکوې؟ دا د عمر هم وصیت و که نه؟ وی زما جنازه به هله هغې نه دننه کوئ چې تر څو پورې ته عایشې بیبي اجازت نه یې کړی. نو عبدالله ابن عمر عایشې بیبي ته فرمایي مور بیبي زما بابا بار تاسو ته جنازه پرته ده خو اجازت غواړي چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې څنګه ستا ورته اجازت شته؟ عایشه بیبي په ژړا شوه، خپل څادر یې راواغسته، د ځان نه یې تاو کړه، سیټ ته لاړه، وایي زما ورته اجازت دی دفن یې کوي، زما ورته اجازت دی. عمر رضی الله تعالی عنہ دفن شو. دا نننۍ ورځ چې ده دا ډېره درناکه ورځ ده، 1 محرم، دا د عمر رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ ده. هغه په دې ورځ باندې شهید شوی و. موږ له د دغې خلکو تابعداري پکار ده او د الله په دربار کې به سوال کوو الله موږ هم داسې غونته حاکمان راکړه، الله موږ هم مسلمانان یو، کمزوري به یو، الله موږ هم داسې غونته حکمرانان راکړه چې په وخت د ځنکدن کې ورسره دا غم چې زه به الله له څه جواب ورکوم، زما نه به د دې رعایت تپوس کېږي. موږ له داسې نیکمله غونته کې حکمرانان راکړه.